محمد دین خان ډېر اخلاصمند سړی دی، ډېر خدمتي سړی دی او د علاقې او خاص کر په غم خاده کې د خلکو ډېر خدمت کوي. د دوی په شانتې مخلصه ملګري چې موږ ته میلو شي نو نور به هم زموږ پارټي مضبوطیږي او انشاءالله موږ دا تمه پرې لرو چې دوی به همغه شانتې خپل د خدمت دا سلسله چې دا به جاري ساتي. عزتمندو، ما نه مخکې جاوید خانم خبرې وکړې. دا صحیح ده چې د هغوی یو ډېر لوی عمر په سرکاري نوکرۍ کې تېر کړی او دا ټوله صوبه یې لیدلې ده. نن که موږ د خپل صوبې کې قیادت ته وګورو نو که زه دا دعوه کومه چې دې وخت سره ټولو کې تجربه کار سیاسي شخصیت یا داسې شخصیت چې په هغه باندې ټول خلک را متفق کېږي، هغه په زموږ صوبې کې دی نو هغه واحد و واحد ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپا دی. عزتمندو، دو ځله هغوی د صوبې وزیر اعلی پاتې شوي، یو ځل 13 میاشتې، دویم ځل باندې 40 میاشتې. که وګورئ نو 13 میاشتې او 40 میاشتې هېڅ شی نه دی، خو په هغې دوران کې د دې صوبې ګوټ ګوټ کې چې هغوی کوم کارونه کړي دي هغه ریکارډ چې دی داسې ریکارډ د بل هېڅ چا نشته. بیا هغوی ته په وفات کې بطور وفاقي وزیر د بجلی او د اوبو او بیا د داخلي وزارت ملو شو او په هغې کې امدا زیات کوشش و چې زمونږ پښتانه چونکې ډېر پسمانده پاتې شوي، د پښتنو ته هغه شانتې خپل پوره حق نه ملو شوی، نو هغوی هم دا کوشش کړی چې هلته کې لږ څه ډېر ملاوېدل چې هغه خپل دې صوبې له روړي، که هغه د بجلی ټرانسفارمرو په شکل کې و، که هغه د بجلی لاینز په شکل کې و، د فیډرو په شکل کې و، که هغه د پاسپورټ دفترو په شکل کې و، که هغه د نادره دفترو په شکل کې و، هغوی دا کوشش کړی چې دلته کې خپل پښتون قام له سر وړي. بیا ورسره ما ته یاد دي چې د 2002 نه مخکې اسلام آباد کې به ډېر کم پښتانه افسران یا پښتانه تاسو ته په سرکاري نوکرو باندې ښکاره کېدل. د 2003-04 کې چې کله هغوی د داخلي وزارت واخیستو او بیا د هغې نه پس ته زما خیال که اوس هم تاسو لاړ شئ نو که دویم نه نو دریم څلورم پولیس والا به تاسو ته هلته کې پښتون ښکاري او چې تپوس وکړئ نو به چې همغه ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپا په دور کې برتي شوی یم. دغه شانتې د CDA محکمې ته لاړ شئ، دغه ځای اکسایز محکمې ته لاړ شئ، تاسو ته به ټول د دې علاقې د دې تنګي تحصیل د دې زموږ د صوبې افسران ملاویږي. عزتمندو، موږ وګورو د پاکستان د جوړېدو نه اوسه پورې اصل مسله دا ده چې آئین جوړ شو خو په آئین باندې عمل نه کېږي. هر اداره په خپل دار اختیار کې دننه نه پاتې کېږي. دې باندې زموږ ټول اتفاق دی چې د نن ضرورت دا دی چې صحیح جمهوري نظام راشي چې په هغې کې عوامي نمایندګي وي او د عوامو مسایل دې حل شي. بیا دویم دا چې زموږ آئین دا وایي چې څلور وړه صوبې چې دي دا یو ځای چلول دي، خو د بدقسمتۍ نه فیصلې چې دي هغه یو صوبه او بعضې خلک را یو ځای شي هغوی کوي او د هغې د وجې نه ورکوټي صوبو کې ډېر لوی احساس محرومي پیدا شوې ده. موږ نن د قومي وطن پارټۍ په شکل کې
دا غواړو چې دا وفاق دا پاکستان چې دا نور مضبوط ملک جوړ کړو او دا به مضبوط ملک په دې جوړیږي چې په وفاق کې څلورو صوبو ته یو برابر حصه ملاویږي په فیصله سازۍ کې چې دی هغه پښتنو ته هم دا حق ملاویږي چې هغه په فیصله سازۍ کې حصه واخلي او زمونږ خبرې ته غور وکړي شي زمونږ خبرې ته وکتلی شي هله به چې دی هر یو کس دا ګڼي چې او موږ هم د دې ملک حصه یو بیا به دا احساس محرومي هم ختمیږي نو دغې لپاره قومي وطن پارټي چې دی هغه د پښتنو اواز اوچتوي او موږ دا غواړو چې وفاق په سطح باندې د پښتنو د یو مضبوط اواز وي هغه اواز چې دی هغه د دې د پښتنو د غریبانانو اواز به جوړیږي دا د دې د غریبانانو کوم مسایل چې دي د هغې په هغې صورت کې مسایلو حل به راوځي دغې طرف ته توجه ورکوو بلو سره موږ دا غواړو چې اصلاحات دې وشي دا څنګه کوم طریقې سره چې دا ملک اوسه پر وچلول شو د هغې د وجې نه مشکلات مو لیدل څه ښه رضه مو نه لیدله قرضې ډېرې زیاتې شوې معاشي مشکلات کو روزانه په بنیاد باندې اضافه کیږي ګراني داسې ځای ته ورسېده چې هر یو کس په خپل ځای باندې حیران دی چې یاره مونږ به د دوه وخته روټۍ د خپل بچو له خپل خلکو له څنګه پیدا کوو دې لپاره دا ضروري ده چې اصلاحات وشي حکومتي اخراجاتو کې کمی راوستلی شي او صحیح معنو کې یو فلاحي ریاست چې دی د هغې بنیاد کېښودلی شي او په هغې کې صوبایي خودمختاري چې ده هغه ټولو صوبو له ورکړی شي نو هله به مسایلو حل کېږي همدغه سوچ سره همدې دغه سره مونږ په دې الیکشن کې حصه اخلو او بیا ورسره چونکې د ترقۍ په سوچ باندې یقین ساتو ترقیاتي عمل باندې یقین ساتو تاسو ولیدل چې په دې تنګي تحصیل کې که بجلی خوره شوې ده دې تنګي تحصیل کې که روډونه جوړ شوي دي دې تنګي تحصیل کې که ګیس خور شوی دی دې تنګي تحصیل کې که سکولونه جوړ شوي دي دې تنګي تحصیل کې که هسپتالونه جوړ شوي دي دې تنګي تحصیل کې که ټیکنیکل کالج جوړ شوی دی دا ټول د ملي لیبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو کارنامې دي انشاءالله تاسو که بیا موقع راکړه تاسو راپاڅېدئ او تاسو په موږ باندې اتفاق وکړو نو انشاءالله دا زه تاسو سره یقین سره ویلی شم چې بیا به د ترقۍ سفر شروع کیږي ستاسو مسایل به حل کیږي غریبانانو ته به بې لالچه روزګار به میلاویږي زموږ ځوانانو ته به روزګار میلاویږي دلته کې به د ګیس مسلې به هم حل کیږي د بجلۍ مسلې به هم حل کیږي او دې طرف ته هم توجه ورکوو چې د بجلۍ قیمتونه هم راکم کړی شي عزتمندو الیکشن ورځې ډېر خلک به اوس تاسو ته راځي داسې خلک به هم راځي چې څلور پنځه کاله به تاسو لیدلي هم نه یې خپل منځ کې اوس به درته د کلیوالۍ دعوه هم کوي کیدای شي اوس به له جنازو کې او دعاګانو کې ښکاره هم شي خو دې ته به ګورو چې موږ چې دا ووټ استعمالو دا د کوم مقصد لپاره استعمالو دا ووټ چې دی دا موږ دې لپاره استعمالو چې خپل نماینده ولیږو وفاقي اسمبلۍ ته او صوبایي اسمبلۍ ته چې زموږ د حق تحفظ هم وکړي او موږ له خپل حق راوړي زما خیال دی چې د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو نه حقداره نماینده بل څوک نشته هغه حکومت چلول باندې هم پوهېږي د خلکو مسایل حل کولو باندې هم پوهېږي او په خدمت باندې هم پوهېږي نو په دغې حوالې سره تاسو ته مې دا درخواست وي چې په 8 فروری باندې به ډیوه کامیابوئ خپل دا ووټ خپل دا اتفاق چې دی دا به د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو په حق کې استعمالوئ هسې هم که موږ وګورو نو 8 فروری د شهید وطن حیات محمد خان شیرپو په نوم باندې قرض دی هغه موږ لپاره قرباني ورکړې وه هغه زموږ لپاره د خپل وینې توی کړې وه خپل سر قرباني ورکړې وه نو دا د هر غریب باندې د هر پښتون باندې دا د هغه یو فرض دی د هغه یو قرض دی چې په 8 فروری باندې به تاسو خپل ووټ ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو په حق کې استعمالوئ